السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما پرون چې کومه د پی ټی آی جلسه په لاهور کې شوې ده، ډېر ملګري د هغې حوالې سره پوښتنه لري. نو دغه جلسه کمپلیټلی هیټ شوې ده. د لاهور عوام ډېر په غټ تعداد کې راوتلي وو، په دغه جلسه کې شرکت کړی. بل حکومت څنګه دغه جلسې ناکام کولو کوشش کړی دی، حکومت څنګه د جلسهګاه خالي کولو کوششونه کړي دي، په هغې باندې هم په ویډیو کې خبرې کوو. الیمین ګنډاپور جلسه کې څه تقریر کړی، په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. د خلکو جذبات سو په لاهور کې د پی ټی آی جلسې حوالې سره په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. ټول نه پهله خو په دې خبره کوو چې حکومت څه مسلم لیگ نون حکومت پی ټی آی سره دا څه ګوته کړې وه، داسې کم ټریک یې اپناولو چې د پی ټی آی جلسې فلاپ کوله او د پی ټی آی د جلسهګانې خلک ویستلو کوشش هم کړی دی. څه ټایم چې جلسه شروع کېده هغه ټایم کې والله مسلم لیگ نون حکومت چې کوم دی کم ځای کې چې جلسه وه هغه ځای کې ولا بجلی بنده کړې وه. جي بجلی کمپلیټلی توره تیاره وه. دا تاسو له دا ویژول تاسو وکتل، دا ویډیو تاسو وکتل چې خلکو د موبایل ټارچونه کول او کړو. ډېر ګڼ تعداد کې خلکو شرکت کړی او دغه جلسې کامیابولو دپاره. جلسه خو کمپلیټلی هیټ شوې ده. د عمران خان چې کوم پیغام و په هغې باندې د پی ټی آی ټول لیډرشپ عمل کړی. عمران خان ولا د جیل نه ویلي چې وروره دا جلسه به تاسو کامیابوئ، که جیلونه ډکېږي، که په تاسو حملې کېږي. کې پی کې وزیر اعلی الیمین ګنډاپور له ویلو که ستا وزارت پکې ځي د کې پی کې که نه لاړ دې شي، خو دا جلسه به ته مکمل هیټ کې، دا جلسه به ته خامخا کې او دې جلسې ته به ته خلک هم راولي. الیمین ګنډاپور هماغه رنګ کړي و، جلسې له ډېر کڼ تعداد کې خلک هم راټول کړي او خپل هم جلسهګاه له ځان رسولی تقریر هم کړی او دغه جلسې کمپلیټلی هیټ کړې ده. جي کمپلیټلی هیټ شوې ده. او مسلم لیگ نون حکومت چې کوم دی د پی ټی آی هر مومنټ نه هغه یریږي، د پی ټی آی هر حرکت نه هغه یریږي. نو بیا جلسه بیا جلسه چې څه ټایم بجلی لړه هغه ټایم کې پنجاب پولیس چې کوم دي جلسهګاه له هم انټر شوي دي چې خلکو باندې لاټي چارج هم کړی دی او خلک یې د جلسهګاه نه ویښکلو کوششونه هم کړي چې وځئ مطلب جلسه ملسه نشته، بجلی نشته، مختلف قسم. او بل د پی ټی آی جلسه کې ګوره زه خو دا حیران یم چې دا خلک د پی ټی آی جلسې له لکه که نورې جلسې تاسو ګورئ کې مریم نواز دی ولا چېرته ګډانه لاړ کړي او چېرته څه غټ غټ پروګرامونه پوره ولیمې یې وله کړي. د پی ټی آی جلسه ته چې یو کارکون ځي نو هغه بم ځان سره خپلې وړي او بم ولا د پی ټی آی په جلسه کې نه ملاویږي. خوراک خو ډېره لویه خبره ده او بم ځان سره بوتلو کې کارکون وړي او بیا دومره خلک په جذبه کې د پی ټی آی جلسې له ځي، نو دا هم د سوچ خبره ده. جي بل په دغه جلسه کې الیمین ګنډاپور یو ځل بیا دبنګ تقریر کړی دی. مریم نواز له پکې ډېرې دمکیانې ورکړي دي او ډېرې غټې غټې خبرې. مطلب اسلام آباد جلسه کې چې کوم تقریر الیمین ګنډاپور کړی و نو هغې نه غټ تقریر چې کوم دی په دې جلسه کې الیمین ګنډاپور کړی دی. اسلام آباد جلسه کې خو الیمین ګنډاپور آرمي پسې خبرې، اسټابلیشمنټ پسې خبرې، صحافیانو پسې خبرې، ریاست پسې خبرې، مطلب اهم پوینټ سره اوچت کړي. او اوس په دې جلسه کې لاهور جلسه کې هم الیمین ګنډاپور خپل د زړه بړاس ویښلی دی. د پی ټی آی چې څومره هم لیډرشپ ټولو پکې خپل شرکت هم کړی دی او خپل طرف نه کسان هم راوستلي وو. دې نه علاوه شیر افضل مروت په جلسه کې ځکه نو چې بیمار دی، کرونا ولا لګېدلې ده، په دې وجه هغه جلسه کې شرکت نو کړی. دا اپډیټس نور اپډیټس هم د جلسې حوالې سره روان دي، به سره انشاءالله نیکسټ ولاګ کې شریک کوم. ډېره زیاته مننه. والسلام.